قدرمندو مسلمانانو د جمعې مبارکې ورځ ده، د شوال میاشت ده. نن زموږ استاسي د بیان موضوع د حضرت عیسی علیه السلام د راتګ په اړه ده. جناب رسول الله سره یو روایت حضرت سعید رحمه الله تعالی دغه روایت د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه دغه روایت کوي چې جناب علیه السلام وفرمایل چې زما د قسم په هغه ذات باندې چې د هغه په لاس کې زما روح ده چې په تاسو کې امت محمدیه کې په تاسو کې ده ابن مریم عیسی علیه السلام شي چې هغه به حاکم عادل را نازله کیږي او هغه به صلیب ماتي، صلیب پرستی به ختمي. د عیسایان چې دا کم د تعصب او د نفرت د ضد د مسلمان د اسلام د دشمنی ماحول چې جوړ کړی دي، عیسایان به دا صلیب به عیسی علیه السلام ماتي او خنزیر به قتل کړي. د خنزیر د قتل سره د جنگو خاتمه کیږي. جناب رسول الله فرمای چې مال او دولت به دومره ډیر شي اخصل والا به او خلق به دومره دیندار شي چې د دنیا در هر څه به یوه سجده خوښ. قدرمنو مسلمانانو، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بیا دغه یو آیات مبارک وایي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. قدرمندو مسلمانانو، په دنیا کې په ټول عالم کې چې کوم جنگ روان دی، د عالم اسلام او د مسلمانانو کومې وینې تویېږي او د مسلمانانو بې اتفاقي، د مسلمانانو د حکمرانانو بې غیرتي، د مسلمانانو د حکمرانانو هغه منافقت، د کفر غلامي پر موږ او تاسو ټولو باندې شي. یو وخت داسې هم و د جناب رسول الله د عظیم امت یو ادنا امتي به توره په لاس کې هېوادونه فتح کول د اعلی کلمت الله دپاره، د الله جل شانه د احکامو د حاکمیت دپاره، د الله جل شانه د شریعت د دین اسلام د حاکمیت دپاره به په زرو کیلومتره علاقه په اسلامي ریاست کې داخلول. هر کافر د دنیا، هر ظالم د دنیا به د یو ادنا مسلمان پر تندي د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه غیرت، د محمد بن قاسم جرأت او د طارق بن زیاد هغه شجاعت لیدو. لیکن نن تاسو وګورئ، الحمدلله دغه اوس د ایران او د امریکې چې کومه د وینې ډکه جګړه وه، ټوله کفر د ټولې دنیا ظالم قاتل حکومت چې امریکا چې ځان ته نامنهاده د انسانیت بشردوسته ځان ته وایي، انساني بشردوسته دی ځان ته وایي، دغه درواغجن، دغه ظالم، دغه قاتل چې په دا دې 40 کاله کې در 1 کروڑ انسانان خاصه وکړ د مسلمانانو زیات قتل عام کړي، د مسلمان ملت هیوادونه د خاورو سره خاورې کړي. دغه جنگ روان تاسو لیدل، پر ایران باندې په 200 طیارې به بمبار کولې، په سکول کې شهیدان، کوچني مومنان، کوچني بچان په شهادت رسول. نو الحمدلله دا موږ لره د افتخار خبره ده چې الله جل شانه د پاکستان او حکمرانانو ته دا سوچ ورکړي دغه جنګ یې ودراو. پکار دا ده چې غیرت وسي، شجاعت وسي، همت وسي. که نه کېدلی چې مسلمان غیرت نه کولی، بیا به د غیرت نه کېدلو عوامل د هغه نتیجې به د هغه کمې لکه دا و چې موږ تاسو
په اسرائیلو کې د یهودیانو تعداد قدرمن د مسلمانانو ډېر لږ دی د عربو په مقابله. عرب په کروړو دي، یهودیان په لکو دي، خو بیا هم د یو یهودي ظالم قابض ریاست دا فلسطین دی. موږ هېڅکله اسرائیل نه منلی دي، نه منو، نه به قبلوو. دا زموږ ایماني خبره ده. د ګوتو په شمېر یهودیان پر ټول عرب مسلمانانو باندې شودګي کوي، بدماشي کوي. څه وجه ده؟ یهودیان د خپل باطل سوچ سره، د کفري عقیدې سره، د خپلې کفري عقیدې سره مخلص. موږ مسلمانان، زموږ د عربو مسلمان حکمرانان هغه په عیاشي او د دنیا په محبت کې ډوب دي. د مرګ خوف پر غالبه دي او د الله څه ویره نه لري، د مخلوق څه ویره نه لري. یهودو څه هم په دا وجه باندې یهودي نن غالبه دي پر ټول عرب. جناب رسول الله د روایاتو په رڼا کې قدرمند مسلمانانو د آخري زمانې د علامو یوه علامه دا ده چې عرب چې د صحرا دي هغه به ښارونه راشوه سي، غټ غټ بلډینګان به سره جوړوي او د بله به مقابله سره کوي. د جناب رسول الله فرمان ته وګوره، په دوبۍ کې څومره غټ برج جوړ کړی دی، اوس په ریاض کې جوړېږي. تاسو وګورئ دا برج په دغه کې شته، په امریکا کې، په اسرائیلو کې شته، برج خلیفه نشته، لیکن هغه ټانګ و میزایل جوړه کړې ده. هغه د دنیا عصري تعلیم، د دنیا عصري ټکنالوژي ځان مالامال کړی دی. نن د امریکې په پوځ سره، د امریکې په میزایلو سره دوبۍ د ځان دفاع کوي. بلډینګ ته څه کار ګټه؟ د جناب رسول الله یو روایت مبارک دی، واقعه ده. جناب علیه الصلاة وسلام د یو صحابي کور ولیدی، نو هغه به د 1440 کاله مخکې کور به و، کوټه به وله، قربان در هغه کوټې سم، قربان یې در هغه پټو سم. دا صحابي د رسول الله جناب علیه الصلاة وسلام د هغه صحابي سره ناراضه شو. هغه صحابو خو په انتها زیات محبت کوي چې هغه نه بیانېږي په بیان. د صحابو محبت د جناب رسول الله سره موږ په بیان کې نشو کولی. هغه داسې محبت نه څوک لیکلی شي. که د دنیا ټولې اوبه صحیح شي، د دنیا ټوله دغه شنګیا کلمان شي، هم د صحابو محبت او مینه د جناب رسول الله سره دې درلوده. هغه داسې د جناب علیه الصلاة وسلام په ناراضګي صحابي پوه شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې عمر رسول الله زما سره ناراض. جناب علیه الصلاة وسلام د صحابو عرض وکړي چې یا رسول الله ته دا صحابي سره ولې ناراض دی؟ جناب علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې آیا ده دا سوچ کړی چې دی به تا قیامت ژوندی چې د کور دی بنا. د جناب علیه الصلاة وسلام حجره مبارکه دومره کوچنۍ وه. جناب علیه الصلاة وسلام چې به د شپې د لمانځه ادا کول، مبارک نیت به وتړئ، مبارک رکوع به وکړه چې سجدې له به تلئ. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به پښې مبارکې ځغولي ولې او دا وویل. حجره دومره کوچنۍ وه. جناب علیه الصلاة وسلام چې به سجدې له تلو وي، هغه پښې مبارکې به د حضرت عایشه رضی الله عنها. د مؤمن مسلمان زندګي څه شته؟ د الله سره محبت، د دین سره محبت، د الله سره عشق، د دین سره عشق، د جناب رسول الله پر ناموس باندې ځان قربانول. دغه زموږ دین هم ده، د هغه زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي هم ده. زموږ په وطن او په علاقه کې ته وګورې نن سبا ماحول څنګه دی؟ د جناب علیه الصلاة وسلام حدیث دی چې څوک ظلم کوي او ته وویني او ته هغه د ظلم څخه نه ګرځې، جناب رسول الله فرمایي چې قریبه ده پر تا باندې به سخت عذاب الله. زموږ په وطن او په علاقه کې څومره ظلم، څومره بربریت را روان، څومره غټ ظالمان پیدا کېږي. ظالم سپور شي، د ظالم باندې خلک فخر وکړي، ظالم په خپل ظلم فخر وکړي، نو هر سړی کوشش کوي چې ځان د ظالم په رقم. نن سبا د ظالمانو پر مال څوک ظلم کوي، د هغه خلک عزت کوي، احترام یې کوي. ریا پرستی، شهرت پسندي او ریاکاري دا څومره زیات زموږ وطن. زموږ د وطن او د علاقې اقتصاد وګوره، زموږ وطن او علاقه دا و د سیمې حالات وګوره. جنازې پرتې خلک یې پټوي، د خپلو کوره پرې، د خپلې درې پرې. در دې سخت حالات ده سره راتللی شي. پکار دا ده سبق واورو.
علماو مجالس باید واورو، باید در یو غوږ چې واورو در بل یې نه وباسو، باید سوچ پرې وکړو، فکر پرې وکړو، عمل پرې وکړو. دین دا خالي نه دی چې موږ د لمانځه ادا کړو، حج در زکات. دین نوم دی د ژوند د تېرولو پر هغه طریقو باندې چې کومې طریقې رسول الله موږ ته ښودلي دي او رسول الله عمل په کړی دی. موږ به خامخا د جناب رسول الله پر مبارک پل مبارک باندې پلی ږدو، پر هغه به ځو. بیا موږ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د جناب رسول الله